نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول پجمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د موز متعلق بیان شروع کړو نو الله رب العزت کومګ او تاسو له دا جمعه هم ژوند را نصیب کو نو ان شاء الله پنځلسمه جمعه به زموږ د هغې متعلق بیان خو تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته ووې چې د خلکو اعتراض هم وي او سوال هم دی چې دا سحر سنت په مونږه څنګه طریقې سره کو او بعض علما پکې دا وایي کتابونه هم دا وایي چې یاره تاسو د سحر د جمع منځ آخرانه قاعده راګیرولی شي نه ته د جماعت په منځ کې مه شریکېږه پهله سنت وکړه او بیا د هغې نه پس د جماعت په منځ کې شریک شه نو د خلکو په ذهن کې دا سوال دی چې د فرض منځ درجه خو ډېره اوچته ده انسان کمزور دی نو اوس دې وخت کې څنګه ته سنت کې ځکه د جمع منځ ولاړلی او دا سوال په هر هفته کې په موږ باندې کېږي خو باس پکې ډېر تحقیقي دی او ډېر ملګري یاران دوستان په هم نه پوهېږي او بعضې ملګري یاران دوستان علما چې څومره دي طلبا او علما هغې هم په دې مسله ذهن نه خلاصېږي بلکې زه تاسو ته خپله ذاتي دا خبره کومه چې دا مسله به مونږ په کتاب کې ولسته د استادانو نه به مو ویله خو ذهن کې به دا اشکال و دا سوچ پاو چې خدای دا څنګه مسله د خو د کتاب په شکل روانو خو عقلا په اخلاص نو چې یاره هلته خو د فرض جمع ولاړه ده
او شریعت او علما وایي چې تاسو د امام اخرنۍ قاعده راګیرولای شي نو ته سنت وکړو د هغې نه پس د جماعت په منځ کې شریک شه نو دا سوچ پم کوو چې خدای دا څه حساب دی د فرض درجه خو ډېره اوچته ده خو دماغ هم نه خلاصېدو خو بس عمل هم کول بیا چې په خپله د مدرسې استادان شو د کتابونو خو کوم ځای کې به چې دا باس رالو نو بس طلباو ته به هم دقه سبق وی چې کوم هم د استادانو نه اورېدلی و خو عقل هم پرې نه خلاصېدو نو زه په دې مسله کې ډېره موده په اشکال کې پروت وم او د ډېرو غټو غټو علماونو مې د دې تپوسونه وکړل خو جواب به راته نه میلاوېدو یو په دې مسله کې او یو د سپی چې کله ښکار وکړي ښکاري سپی عام سپی نه او هغه د ښکار زخمي کړی وي وینه تېتلې وي که دا مړی راوړو هم ته خورا ما په ذهن کې دا اشکال و چې عام سپی یو لوښی جوټه کي نو شریعت وایي چې دا به ته وپېرې وینځې او په بسم الله به یې وینځې او په خاوره به یې وینځې په صابون هم نه پاکېږي وایي دا دومره تیز جراثیم دي وپېرې به یې وینځې او په بسم الله به یې وینځې او په خاوره به یې وینځې عام سپی چې یو لوښی جوټه کي که ترکاری ته د جوټه کړل خو به اړی عام یو لوښی درته یادوم نو ذهن کې مې دا اشکال و د ډېرې مودې نه نو څه وخت کې چې د استادانو نه دا سبق وی نو بس د استاد نه به وویل او تپوسونه به م کول خو جواب به راته نه میلاوېدو چې دا ولې چې ښکاري سپی تا له ښکار راوړي او تا به بسم الله الله اکبر ویلی دی او سپی دې ورپرېښوستو دا شی زخمي کړی دی په غاښونو باندې او وینه دې تل او تالی راوړې تا دپاره حلال دی نو بس په اشکال کې وم ډېرې مودې نه او په ډېرو غټو غټو علماو باندې مې دا سوال به کوو چې د دې وجه راته وښایې چې څه وجه کیدی شي چې دا حلال دی او هغه مردار دي نو شپه و ورځ به زما په ذهن کې دا مسله اوړېده او راوړېده نو دا دو مسئلې مې په ذهن کې اوړېدې او راوړېدې نو بیا خوب مې ولیدو د دې دو مسلو حل راته په خوب کې شوی دی لاولنې د دې ښکار دا مسله یو عالم دین یو بوډا بزرگ ته ناست یم او دا واقعه ورته ویم چې مناسب دا مسله مې ذهن نه خلاصېږي خوب وینم نو هغه راته په خوب کې وی جواب راکوي زه پرې سوال کوم هغه جواب کوي چې دې سپي
ښکاري سپي دا شی چې تا ته حلال شو نو دا علم حاصل کو د ښکار علم حاصل کړی نو د ښکار علم حاصل کو نو الله رب العزت مقام دومره اوچت کو چې تا ته ښکار حلال کو نو الله رب العزت علم لم یو مقام ورکړی نو راولې راسه په خوب کې دا باس مباحثه ختمه شوه دویم نمبر سوال میں پیدا بل وکو نو چې دا بل سوال میں پی وکو دوهرایې نشم کوله ځکه دوه پیرې مې درته ووې نو چې دا سوال مې پی وکو نو هغې راته په جواب کې وی چې نور بحث مباحثه به درته پکې بیا زه وکم په جواب کې راته وی چې دا سحر سنت چې کم دی دا سنت مؤکده دی او دا پرز منز چې کم ولاړ لی دا جماعت منز دا مونږ چې کم پرز منز ادا کوو دا هم سنت مؤکده دی دا مونږ چې بجماعت تا منز ادا کوو نو دا سنت مؤکده دی د مدینه یو عالم دینو الته په مدینه کې امام هم دی مفتی دی سعودي عرب کې خواله مې راغلی حالانکه مونږ ورته داسې دعوت ورکړی نو یو ملګري رانه دا مسله پوښتنه وکړه نو مفتی صاحب ما ته ووی چې ملا صاحب مونږ دا هر څه وینو په مدینه کې او په مکه کې او په عربستان کې چې کله د جماعت جمع ولاړې د سحر او څوک راشي او دا سنت کوي نه الته علما ډېر په تاکید باندې بندي و چې شابه فرض جماعت موږ کې داخل شه دا پرېږده او وایي مونږ هم داسې هلته کوو مونږ مقتدیان د سنتو نه بندو هلته چې دا عجم ټول راشي ما د هغې سره پې خبره وکړه هغه ما ته وی مولوي صاحب د فرض جمع ولاړه ده او تا څنګه د مقتدي صاحب ته ووایې چې اخرینه قاعده د امام سره راګیرولی شي نو لاول سنت وکړه نو ما ورته ویل مال ملا صاحب دا سحر سنت چې کوم دی دا سنت مؤکده دی او دا جماعت مز هم سنت مؤکده دی مونږ چې دا جمع کو سحر شو ماسپخیل شو مازدیګر شو ماښام شو ماسخوتن شو دا فرض مونږ چې په جماعت باندې ادا کو او په رمضان المبارک چې مونږ تراویح په جماعت باندې ادا کو وتر په جماعت باندې ادا کو دا جماعت مون سنت مؤکده ده نو هغه په ما سره بحث شروع ما مولا صاحب که چېرې دا فرض وی نو دا به ځان له نه کېدو اوس دلته کې ستاسو عقل دی ده کې خلاصوم زمونږ ذهن دا وی چې دا خو فرض مونځ په جماعت ولاړلی نو چې کله دا فرض مونځ په جماعت باندې فرض وی نو دا به ځان له نه کېدو مخکینی قومونو باندې
د جماعت مونځ دا مونږ چې کومه جمع ادا کوو نو دا فرض وا نو د هغې مونځ به ځان له نه کېدو چې جمع مونځ به ترې لاړ مونځ به ترې لاړ خو د امت محمدي صلی الله علیه وسلم سره د رب العزت لوی احسان دی لاولا په دې مسله عقل قولاوه هم بیا وروسته تفصیل ته پرې راځم نو چې ما ورته وویل چې دا که چېرې فرض وی نو دا به ځان له دا مونځ نه کېدو ما ته وویل چې او زما عقل خلاص شو او د ډېرې مودې نه زه په اشکال کې وم اوس هم خپل مسئلې ته راځو د صبح صادق نه پس د اشراق ته د تهجد وقت مونځ چې ختم شو سحر اذان وقت داخل شو د دغه ټیم نه واخله طلوع فجر طلوع الشمس چې نور راخیږي نو د دغه ټیمه پورې بیا هغه لس شل منټه هغې کې بیا سره سجده مکروه ته تر اشراق تک او وروسته خبره کوم د صبح صادق نه واخله چې کله د سحر مونځ وقت داخل شي اذان پکې شرط نه دی ګورئ وقت شرط دی نو تر طلوع شمس تنور د راختو وقت چې کم دی نور چې کم وخت کې راخیږي نو دغه وخت کې څلور رکاته مونځ کولی شي د څلور رکاتو نه ماسوا نوافل سم نشي کولی لاول د صبح صادق نه وړاندې د تهجد مونځ وخت کې ته نوافل کولی شي لس رکاته کې او 50 کې او 60 کې هغه ستا پورې ده خو اصل تهجد مونځ دا 8 رکاته رسول الله صلی الله علیه وسلم با 8 رکاته د تهجد مونځ کوو او به د هغې نه پس 3 رکاته وتر ادا کول دا د هغه معمول و نو په وترو به اختتام وکړو د تهجد مونځ نو به چې صبح صادق داخل شي نو به 2 رکاته سنت وکړل سنت تاسو ته مخکې ما ویلو یو 4 کاله وړاندې چې سنت وای طریقې ته لکه مونږ چې د اختر د عید الاضحی قرباني کوو نو د قربانۍ ته مونږ څه وایو سنت ابراهیمي نور خو د الله حکم دی زمونږ د امت لپاره د نبی صلی الله علیه وسلم د امت لپاره قرباني کول واجب دی چې مالک نصاب وي خو نور طریق عمل دا د ابراهیم علیه السلام دی نو موږ ورته وایو سنت ابراهیمي ابراهیم علیه السلام سنت نور حکم واجب دی نو سنت وای طریقې ته نو د نبی صلی الله علیه وسلم چې په کومو اعمالو باندې زندگی اختیار کړي پرېښې نه دي نو دې ته د نبی صلی الله علیه وسلم سنت ویلی شوي دي
خو بعضې عمل د نبي صلی الله علیه وسلم مبارکه داسې چې هغه نه دي پرېښې معمول یې کړی دی نو هغې ته بیا بل نوم ایښوستی شوی دی چې سنت مؤکده په تاکید سره مؤکده وی تاکید بعضې عمل د نبي صلی الله علیه وسلم داسې و چې هغه اختیار کړی دی خو کله یې کړي دي او کله یې پرېښې دي نو هغې ته موږ وایو سنت مؤکده لپس ورسره نه لګو نو د صبح صادق نه والا تر طلوع الشمس د انور د راختو ټیمه پورې تا سره د 4 رکعاتو اختیار دی بس لاول طریق عمل داسې دی چې 2 رکعاته سنت مؤکده او بیا د هغې نه پس 2 رکعاته فرض بیا د نبی صلی الله علیه وسلم معمول داو د دې نه پس بیا تسبیحات ویل خپل تسبیحات ته کول تر اشراق ټیمه پورې اشراق ټیم چې وشو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اشراق مونځ وکړو بیا به کور ته رال مونږه چې چاته وایو چې یاره د قضا د مونځ طریقه ورته ښیو بعض انسان له مونځونه قضا شوي ډېر خپل تعداد ورته نه معلوم چې څومره مونځونه رانه قضا دي نو مونږ ورته طریقې کار ښیو طریقې کار ورته مونږ داسې ښیو چې کله د اشراق ټیم شي نو د 2 رکعاتو د فرض و مونځ قضا راوړه ځکه دا 2 رکعاته فرض ته د سحر د مونځ نه مخکې هم نشې کولی او د تهجد په وخت کې هم نشې کولی ځکه هلته وخت داخل نه دی او د فرض د مونځ نه پسې هم نشې کولی نو موږ ورته وایو د اشراق په ټیم باندې د 2 رکعاتو د فرض قضا راوړه بیا د ماسپښین ټیم ورته داسې وایو چې د ماسپښین د فرض مونځ نه مخکې هم ته د 4 رکعاتو قضا راوړی شي که ته کې او وروسته هم دې راوړی شي که ته وایې چې یاره زه یې راوړم مخکې هم راوړی شي او وروسته هم راوړی شي بیا د مازدیګر مونځ کې ورته وایو چې د مازدیګر د مونځ نه مخکې به قضا راوړې وروسته نشي راوړی تر ماښامه پورې او بیا د ماښام د مونځ نه ورته وایو چې مخکې تې قضا نشي راوړی وروسته تې راوړی شي او د ماسخوتن د مونځ نه ورته وایو چې مخکې هم تې راوړی شي وروسته هم راوړی شي نو ګوره نو د صبح صادق نه والا د انور د راختو پورې تا سره د 4 رکعاتو مونځ اختیار دی نور مونځ نشي کولی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول د صحابه معمول او ټول امت په دې متفق دی چې زموږ په مذهب کې چې څومره فرقې دي که دوی بندیان دي او که پنجپیریان دي او که وابیان دي چې امر څومره فرقې دي هغې وایي چې د صبح صادق 4 رکعاتو اختیار دی تر نور د راختو پورې 2 رکعاتونه پکې نشي کولی نو طریقې کار داسې دی د سحر د مونځ 2 رکعاته سنت مؤکده بیا د هغې نه پس د 2 رکعاتو فرض مونځ بیا یو انسان ډېر کمزوری دی خوبونه خو موږ د 14 صدۍ مسلمانان یو شیطان را باندې ډېر غالبه دی نو چې را پاسېږو نو په زور را پاسېږو نو چې جماعت ته راشو نو امام صاحب یا په آخره قیدی یا امام صاحب نیت تړلی وي نو اوس پسه کوو نو اوس خو ټیم نشته انشاءالله که زندگی و ژوند دو آینده جمعه به تاسو ته په دې باندې بیا
پر باس تفصیلی کوم چې تاسو په عقل خلاص خو ان شاء الله س عقل په بعضو خبرو کې مخکینو سره بل خلاص شوی نو الله رب العزت دې ما تاسو ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.